وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي صدق الله العظيم وصدق النبي الأمين الكريم. درود شریف پر جمع ہوا ہے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام طلباء اعزام و ددی جلسے حاضرین مسلمانان رونو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن پدغا دارالعلوم جامعہ انوار القرآن ہاشمیہ و اصحاب الصفہ د دستار بندے مجلس تے و اجتماع دا او گن شمیر بچیان د قرآن حکیم نا فارغ شوی دی او داغی استادانو او بالخصوص محترم برادر جناب حاجی محمد داود صاحب حفظه اللہ تعالی ورعاه اغاو داغ برادر محترم و نور مرگرو دا اجتماع جوڑا کردی دا او علماء کرام و بیانون فرمائلی دی او زم ترجمه سو وقت پورے انشاءاللہ نزید در تیوسو خبر دا وقیف و مناسبت عرض کون. زمانونو درې قسم مخلوق دی چې هغه خدای ته ډېر خوښ دی. یو عالم دی، یو حافظ دی، یو قاری دی. او که دا درې واړه صفتونه په یو کس کې جمع شي، هم د دین عالم وي، هم حافظ وي، هم قاری وي، نور علی نور، دا ډېر بیا بهتر شو. د دنیا زندگی فانی دنیا ده. دنیا ته خلق راځي او ترې روان دي. هیڅوک په مخ د ځمکه مستقل نشته او نه مستقل زندگی د چا شته. فرشتې به هم ختمیږي، پیریان به هم ختمیږي او دا کائنات د ځمکه اسمانونه او دا غرونه دا ټول به دړې وړې شي او ختم به شي. انسوجین ټول به ختمیږي. یو که باقی پاتې دی د الله ذات. الله به بیا خپل اعلان کوي چې شته په مخ د ځمکه څوک چې ما له جواب راکړي، صرف د الله ذات باقی دی. باقی چې څومره شیان دي دا ټول فانی دي.
موږ انسانان به یو ځل خامخا ځو. زموږ پلرونه څه شو، زموږ نیکیان څه شو، او د هغوی پلاران څه شو، انبیا پیغمبران څه شو، ساینسدانان او لوی خلق، بادشاهان او گدایان او نیکان او صالحین ټول لاړل. دا یو عارضي ژوند دی. موږ لګیا یو دا ژوند ځان له خشته کوو، بلډینګان جوړو، موټرې اخلو، ګاډۍ اخلو، ځمکې اخلو، جایدادونه اخلو، کوشش کوو چې دا دنیا زموږ خشته شي. دا عارضي خبرې دي. آخرت خشته کول خو ده. قبر کې به څه کوو؟ او بیا د قیامت هغه لوی میدان د حشر محشر چې ورته وایي، هغې کې به څه کوو؟ همدې نور ته نه شو ټینګېدی. هغه نور چې یو میل د انسان د سر د پاسې، هغې سره به څه کوو؟ الله وایي کل شیء هالک الا وجهه. څه به کوو بیا؟ الله رضا کې د الله دوستان جوړ شئ، الله ته ځان نږدې کې، چې الله سره مو دوستي جوړه شوه، هېڅ غم نشته. بیا به د اخر هم ښیي، بیا به د قیامت میدان هم ښیي، او بیا به د قبر هم ښیي. الله به د ملګري، بس چې الله د ملګري شو خیر او خلاص. الله د چا ملګری دی چې څوک ورته ډېر ګران دی او څوک یې ډېر خوښ دی؟ څوک دی؟ ډېر خلک دي، خو په ټولو کې سرخیل ملا صاحب دی او حافظ دی او قاري دی. دا خدای ته ډېر خوښ دي. زما د رسول الله مبارک امت خدای ته ټولو کې ګران دی، او بیا په امت کې دا خلک خدای ته ډېر زیات خوښ دي. خپل قرآن سره خپل تعلق جوړ پیدا کړي. د خدای فضل دی، مدرسې دومره جوړې شوي دي چې په هره کوڅه کې مدرسه ده. هر عالم مدرسه جوړه کړې ده، هر قاري صاحب جوړه کړې ده، او داسې دیندار او صالحان خلک لکه د حاجي صاحب محمد داود صاحب په شکل کې دته یې ښکلې جومات او مدرسه جوړه کړې. اوس پکار دی چې دې نه موږ فایده واخلو. دې کې موږ خپل بچیان داخل کو، او د دې بچیانو نه عالمان جوړ کو، حافظان او قاریان ته جوړ کو. قسم په خدای چې کم بچی در نه حافظ پاتې شو او قاری در نه پاتې شو، عالم پاتې شو، خدای ګواه دی دا ستا دپاره غټه ذخیره ده کړې. الله له پروغ زړه به ځې، موږ به الله له څه جواب ورکړو؟ یو سړی دی چې مړ شو او د هغه نه زوی دلته جاهل پاتې دی، بې علمازه پاتې دی، جوفر پاتې دی. دی به خدای ته څه وایي؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیته. حضور پاک وایي تا نه به د رعیت تپوس کېږي. الله به درته وایي چې دا کوچنی بچی و، دا کوچنی ماشوم، تا له ده څه تربیت کړی دی؟ تا په سمه لاره کړې؟ دته د دین ښوونه دی، قرآن دی ښوونه دی، موږ نه تپوس به کېږي. قسم دی سړي خو څه کوي؟ یو ښځه چې څه کړي دي. یو ډېر لوی عالم تېر شوی دی، خواجه معین الدین اجمیری رحمت الله علیه. دومره دنیا د هغه اوس قبر ته سیکان او هندوان هم راځي، هندوستان کې اجمیر شریف لوی سړی تېر شوی. د دې مشرقي هغه زمانه کې د زموږ پاکستان او هندوستان او بنګلادیش یو ملک و، دا جدا شوي نو هند و پاک به یې ورته دا یو بر صغیر بس یو ملک و. نیک سړی و، عالم و. نو د دې مشرقي انډیا او د بنګلادیش سفر یې کړی نو واپس راغی. نو لګیا د مور ته په دې خپو چاپي کوي، زور ولا کوي. نو خوشحاله و. نو مور ورته وایي بچې ډېر خوشحاله نه معین الدین او لوی عالم دی بزرګ، خو مور ته خو هغه کوچنی دی. معین الدین بچې ډېر خوشحاله نه. او ورته وایي مورې ولې به نه یم خوشحاله؟ وی ډېر کامیاب سفر مې وشو. مونږ خلک کامیاب سفر دې ته وایو چې ډېرې پیسې وګټو. مونږ کامیاب سفر دې ته وایو چې تجارت کې ډېر مال ارزان راوړو ګران یې خرڅ کړو. او تجارت ته حلال، بالکل کسب د حلالو ثواب لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي التاجر الامین الصدوق الامین مع السفرة الكرام البررة
چې کوم تاجر دی او رښتیا وایي او خیانت نه کوي امانتګر دی دی به د مقربو فرشتو سره قیامت کې ملګری طلب الحلال فریضة بعد الفریضه حلال مال طلب کول دا ډېر لوی عبادت دی مونږ دې ته کامیاب وایو معین الدین بچی ډېر کامیاب رانه دی معین الدین ورته مور ډېر کامیاب سفر مې وشو دې سفر کې ډېر کامیاب رالم وی بچی څنګه کامیاب وشو وی په دې سفر کې الله پاک زما په لاس باندې 9 لکه کافران مسلمانان کړي 9 لکه او یا لکه بدعمل فاسقان فاجران ما سره بیعت وکړه او هغه خدای نیکان کړل نو چې او یا لکه خلق زما په لاس خدای پاک نیکان کړل توبه وویسته د ګناه نه او 9 لکه کافران مسلمانان شو نو خوشحاله بنې مور ورته وی معین الدین دا سته ولې خوشحالېږي دې کې ستا څه کمال دی ستا څه برکت دی دا خو زما کمال دی د خدای فضل او هغې د په زما کمال دی خو عالم او هوښیار و نو ویې خندل او مور ته یې مورې نن به راته وی چې دا ستا څنګه کمال دی ستا څنګه برکت دی پیاده سفر یې خو ما کړی کوڅه په کوڅه خو خلکو پسې زه ګرځېدلی یم زما شاګردان او مریدانو خلک را جمع کړي دي او بیعتونه یې راسره کړي دي او تقریرونه خو په کوڅه او په جومات کې ما خلکو ته کړي دي د خلکو ترغیب مې پیدا کړی دی اسلام سره مناظرې خو کافرو سره ما وکړې ما وګټلې د خو خواري ما وکړه د میاشتو مدد مې وکړه ستړی خو ما وکړه ډېر ستړی شوم او خواري مې وکړه او محنتونه او تقریر او بیانات او څه او ته وایې زما کمال دی دا به راته مورې نن وایې چې ستا څنګه کمال دی امور ورته وی معین الدین بچې 3 خبرې واوره 3 خبرې وی داستانه چې دا لوی ملغلره جوړه ده او لوی عالم درنه جوړ دی او لوی بزرګ درته خلک وایي او د الله ولی درته خلک وایي او خلک د لاسونه چپوي او خلک تا ته رانږدې کېږي او دعاګانې دنه غواړي او ستا په لاس خلک مسلمانېږي او لوی علم د خدای درکړه او تقوا بچې دا ټول زما برکت دی مورې وایي ته چې ویړ کې کوچنی ماشوم نو ته ما بار لوبو ته د نورو ویړکو سره نه پرېښودلی ته ما بوتلې او ما د ملا سره کېنولې چې درته علم وښایه ته ما بوتلې او ما حافظ سره کېنولې چې د ما دې بچي ته قرآن ونه یاد کا تا به وایي نه 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 ما نه بچی قرآن به یادی بیا مې بوتلې ملا مدرسه کې مې داخل کړې چې درته علم وښایه تا به نه کوم ما نه بچی خامخا به کې دا حافظ چې تا نه الله جوړ کړی زما د برکت نه جوړ دی دا عالم چې تا نه الله جوړ کړی دا زما د برکت نه دی زه به در پسې ورقه په سر په دا کوڅو کې ګرځېدم چې خدای زما بچی ګډوډ نشي خراب نشي ګنده ماحول کې کښېنني او خدای غلط مجلس کې کښېنني نو ما ته غلط مجلس ته نه پرېښودی ما د عالمانو د مدرسې او د دیني خلکو سره ناستې مجالست ستا کړی دی زه به بورقې په سر در پسې په کوڅو کې ګرځېدم ما به پردې خدمت کو نړۍ روډۍ به تاله ګټله اوس هم زه د خپلو طالبانو ته یم چې بچې ګورې د علم خدمت وکړې قسم دی داسې یو زنانه راغلې یو ښځه منکر کور ته مشره ښځه وه وی یاره ما بچې علم ته ایستی دی او عالم به جوړېږي که خیر دعا ورته کوه چې خدای عالم کړي او ډېره عاجزه یم مسکینه یم زه په پردو کوڅو کې پردې خدمت کوم نوړی ډوډۍ ګټم خو چې دا بچې مې خدای عالم کړي ډېرې زنانه لګیا دي په پردو کورونو کې لوښي وینځي ډوډۍ پخوي خلکو له جامې وینځي کالي وینځي او پیسې راوړي او چې زما بچي نه خدای حافظ او عالم جوړ کړي ډېر پلرونه لګیا دي په دې بازار کې څوک ټیپر خرڅوي څوک ټماټر خرڅوي او لږې لږې پیسې ګټي شوق یې دا دی چې زه لږې پیسې وګټم دا بچې خو د ده ګټه کولی شي دی خو هم 1000 روپۍ ورځ 1500 روپۍ ورځ خو پیدا کولی شي نه پلار او مور یې وایي زه یې درته پیدا کوم بچې زه به مزدوري کوم دیاړي به کوم زه به ټیپر خرڅوم ولی به خرڅوم زه به ټماټر خرڅوم خو بچې ته خپل قرآن یاد کو د پیغمبر دین زده کړه دا هوښیار پلار دی
قسم په خدای دا هوښیاره مور ده دا زنانه هوښیاره ده دا پلار هوښیار دی نو د طالبانو ټایم کې طالبانو د خدای خاطر وکړئ علم زده کړئ علم وکړئ ستاسو پلرونه ستاسو میندې تاسو ته لګیا دي خدمت کوي نو ورته څه وایي معین الدین بچې ما په دا کوڅو کې خدمت کړې دی ما ډوډۍ را جمع کړې ده او ما خواري کړې ده او تا باندې مې حفظ وکړه حافظ مې کړې بیا علم مې در باندې وکړه بیا مې نیکانو سره کېنولې صحبت د اولیاو مې در باندې غوره کړه نو دا تا نه څه جوړ دي دا ټول زما برکت دی ورنه که ما دا خواري نه وې کړې تا نه به دا ملا نه وې جوړ شوی تا نه دا قاري نه جوړې تا نه دا حافظ نه جوړې صحیح ده که غلطه ده وی مورې دا خو بلکل درسته ده وی بچې دویم هم واوره دویم هم واوره وی ته دې کله وځې که نه چې ته بیان له ځې دعوت الله پسې وځې درس له وځې زه دغه مصلې ته وخېږم او د نفل کوم او تا ته دعاګانې کوم یا الله زما بچې ستا د دین دپاره ووت الله د ده په لاس کافران مسلمانان الله د ده په لاس بدعمله فاسقان فاجران نیکان کې بچې زما دعا در پسې در روانه او واقعي د مور او پلار دعا قبلېږي د بچي دپاره د مور او پلار دعا د بچي دپاره قبلېږي او د مور او پلار خیر هم قبلېږي دا مشهور د حرمینو رئیس دی نن سبا رئیس الحرمین او د بیت الله خطیب دی امام دی عبدالرحمن سدیس تاسو به دا بیانونه به اورئ دا تلاوت به اورئ دی وایي په خپله ویله چې ویړ کې هم کوچنی ماشوم زه ډېر وران وم وایي ما به ډېر وران شرارت به کوه ورانې به مې کوه وی یو ځل مې مور لګیا وه اوړی غږل تاسو غږل ورته وایي اوړه اخشل اوړی اخشل او کټوۍ کې غوښه باندې کړې وه هغه یې پخوله وی ما شګې واغېستې خاورې یې مې اوړو کې م واچولې کټوۍ کې مې واچولې اوس ګوره مور ته وی زما مور غصه شوه وی ما ته وی عبدالرحمن ډېر شرارتي یې ډېر وران یې خو خدای دې د بیت الله امام جوړ کړه خیره یې ونه کړه زموږ میندې خو خیرې کوي که نه ولې رسول الله مبارک فرمایي وی مور بچي ته خیره وکړي چې خدای دې مړ کړه دا ماشومانو ته خلک کوي دا مور نو چې دا ماشوم کله لوی شي او زلمی شي نو مړ شي نو دقه مور ورته ناستې جاړي نو الله پاک وایي وی ای ښځې دا خو ما ظلم نه دی کړی تا ورته خیره کړی وه چې مړ شي خو هغه وخت میوه کچه وه اوس پخه شوه درنه مې وشکر د مور پلار دعا هم قبلېږي او خیر هم قبلېږي نو ورته وایي معین الدین بچې وی دویمه واوره وی زه چې ته وځې زه کښېنم الله ته لاس اوچت کړم دعاګانې کوم چې الله زما بچې ستا د دین دپاره ووت خدای د ده په لاس کافران مسلمانان کې او بدعمله فاسقان فاجران نیکان کې او د مور دعا بیا ظهر الغیب ورته وایي زموږ کتابونه غایبانه دا د بچي دپاره قبلېږي دوش وی مور دام درسته ده وی درېیمه هم وره بچې وی چې ته کله ماشوم وې زما غېږ کې ما دله پی درکول شوده ما پی درکول شوده به درکول وی داسې وخت کې تاله ما شوده نه دي درکړی چې زه به اودس کې نه وم ما به اودس وکړ نو بیا به مې ته سینې ته واچولې پی به مې درکول نو تا د اودس والا مور پی څکلي تا د بې اودسې مور پی نه دي څکلې او چې ما کله هم تلاوت کړی دی نو ستا غوږ کې مې چوپ کړی دی ما یې اوس معین الدین بچې زما کمال دی که نه دی وی بلکل مور بې شک ټول چل په پلار و مور کې دی زه اکثر د مشرانو ته وایم چې مهرباني وکړئ د خپلو بچو ښه تربیت وکړئ موږ په بازار کې دغسې یو ګل واخلو په 50 روپۍ په 100 روپۍ څونه د هغې خیال ساتو هغې توبه مچو هغې باندې شاخ تراشیم دی کوو هغې ته ناست چې دا لوی شي ګلانو کې نو ګل قیمتي دی که بچې قیمتي دی بچې خیال نه ساتو هېڅ د بچې تربیت موږ ونه کړو د بچې تربیت وکړې بچې نیک کې صالحې کې دې وخت کې چې دی ماشوم دی د نه هر څه جوړېږي
که تا د تربیت وکړو ذهن کې د ورته د دین مینه واچوله د قرآن مینه دې واچوله او د پیغمبر مبارک مینه دې واچوله او حدیث دې ورته زده کړل او قرآن دې ورته زده کړل دی به صالح لویږي او که دې وخت کې تا ده ته د قرآن مینه او زړه کې وانه چوله د دین مینه دې وانه چوله حدیث او د پیغمبر محبت دې وانه چوله دی چې لوی شي به دنیا پسې به نه به مونځ کوي نه اودس بلوفر به د خپلو بچو خیال وساتئ قسم دې زموږ امام بخاري رحمت الله علیه چې دا دومره لوی شخصیت ته جوړ شوی دی دا د چا د برکته دا د مور د برکته عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه چې دا لوی شخصیت ته جوړ دی پیرانو پیر صاحب ورته خلک وایي لوی شخصیت دا د چا د برکت نه دا د مور د برکت عبدالله ابن مبارک چې امیر المؤمنین فی الحدیث دی د حدیثو بادشاه د ده نه لوی جوړ شوی دی دا د مور او د پلار د برکت نه حسن بصری نه قلبي سړی جوړ شوی دی د مور او پلار د برکت نه نو دې بچیانو باندې دین زده کړي دا عالمان کې او که جوړ نه کړل تعالی هم تاوان دی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده یو سړی راغی مشر حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته شکایت وکړ زوی ووهله او د حضرت عمر زمانه ده د حضرت عمر زمانه کې زوی ته څوک ډب ورکولی شي زوی وهلی وی او داسې کېدی شي بادشاهي دی د عمر دی زوی دی لګي او پلار لري ضربه ورکړي پلار دی وایي ورشه د زوی حاضر پولیس والا لاړل دا د پولیس نظام د حضرت عمر زمانه کې شروع شوی هغه جدا طریقه اوس جدا طریقه ده داخلي امن و امان چې راولي پولیس دا داخلي امن و امان د هغې دپاره د عمر کسان جوړ کړل پولیس ورته دې زمانه کې موږ وایو هغه زمانه کې به ورته رجال الامن وی کسان یې ولېږل رجال الامن وی دته زه وی راولې سړی یې راوسته خپې بلې خپې دې سپلی نشته ټوپۍ نشته په بد شکل تک تور څخه مخ څخه لاسونه ګنده او یو غټ کوتک ورسره دی دا د کټ بازونې داسې کوتک دی ورسره رای وسودلو وی دا د زوی دی وی هغه ورته دا د پلار دی وی حضرت عمر صاحب چې ورته وکتل سړي مخ هم داسې خړ پړ دی لاسونه عمر صاحب ورته وی هلکه تا مخ لاس دې څخه نیولي دي تا اودس نه کوې هغه بچی ورته وی وی زه اودس څه ته وایي اودس خو زه نه پېژنم اودس نه پېژنم وی منځ وی منځ خو زه نه پېژنم وی نوم دې څه دی خدای پاکه نه اودس ته منځ بالکل نه پېژنې نوم دې څه دی وی جوعل جوعل په عربۍ کې موږ ورته زموږ چارسدوال پېښوریانو ته ګونګټ وایو تاسو څه ورته وایئ یو تور غوندې شوي تور غوندې شوي او دا نجاست نه دی دا خزدک ورته وایي سوټه چې خزدک ورته وایي حافظ احمد مولوي صاحب ما سره د فتح مراکۍ کوي ده ډېر زور لګولی وي چې دا زموږ دوستان دي او خامخا به راځي خزدک که نه خزدک وی ستا څه نوم دی جوړ خزدک ته وایي هغه سوټې نه نجاست نه فوټبال جوړ کړي د سپېمې سره ډغره ورکوي ما درته تشریح وکړه پلار ته مخ ور واړو تا دله خزدک نوم ایښودی ګونګټ دا څه نوم دی وی زما یو وینځه وه خوښه مې وه هغه مې په نکاح کړل ځان ته نکاح هم کېږي بغیر نکاح مې وکړه دغه شی ته خدای پیدا کړه خو چې څنګه دا شی و دغسې نوم مې ورته کېښود عربو به شکل ته کتل هغسې نوم به یې کېښوده یو سړی به تور او اسود به یې ورته وي یو ښځه به تور او سودا نوم به یې ورله کېښود نو دغه شی ته پیدا شو خو چې څنګه دا شی و دغسې نوم مې ورته کېښود هلکه تا له مونځ نه راځي وي نه تا ته دې پلار مونځ نه دی ښولی وي نه اودس هم نه پېژنم وایي خدای روژه څه ته وایي هېڅ نه و خبر وایي ده خو چې په ښه بده پوه شوی یم دغه پلار کوتک را کړی دی او خری را کړی دی
خر خو به پیژنې کنه خره را کړی دي چې دا بوزه صحرا ته کار په کوو سره و راولا نو دغه خره بوزم صحرا ته وغه سره و مو مخام راولا وی دا پلار دی ولې وهله سر کې خو وی صاحب دا خو ماته د پلار وی چې دا خره د کله یو بل سره په جنگ شي کنه دا کوتک به اوچته او د میان د ببره میانس کې به وهي نو چې دا میان دی ووهي نو دا خره او خره به یو بل پرېږدي جنګ به ختم شي زما خره چې کله هم په جګړه شي نو دا لرګي اوچت کړم دا کوتک او دا لکړه او دا میانس یې ووهم نو خره یو بل پرېږدي وایي چې کور ته نن راغلم نو دا بیبي او دا بابا مې دواړه سره په جګړه یو بل یې د مرۍ نه نیولې دي ما بابا پرېږده مور مې ده مور یې پرېږده بابا دی وی نه یې پرېښودل وایي بس هغه لکړه مې اوچته کړه کوتک او د میانده مې راوبرو چې خلاصې یې وکړم د بدقسمتۍ نه مې د بابا په مازدیګر ور برابر ما خو قصدن نه دی وهلی ما خو ورته خلاصې کړ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه هلک ته وی بچې نوم درته بدلوم د نن نه پس د نوم عبدالله شو نوم دې غلط زه دغه مخامخ صفې ته لاړ شه مخ لاسو وینده او دې به راته مونځ او دس به مو ښیي خره مره دې پر پلار دې پوهېږه خره دې پوهېږه دلته چې شروع وکړه تا نه د دین طالب او عالم جوړوم زه جوړوم او پلار ته یې ووایي ورته چې سر دې خوږ دی که دې سرمن دې اوس وباسم تا دې بچي ته عقل نه دی ښولی دین دې ورته نه دی ښولی تا ورته یو آیت ښولی وی د قرآن شریف یو آیت وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا دا آیتونه دې ښولی وی خبره ختمه قرآن کې ښولی مور پلار ته احسان کوه مور څه پېژنې پلار څه پېژنې مونږ دې ورته نه دی ښولی روژه او دست یې ورته نه دی ښولی سرمن تا نه وباسم هغه خو په تا د خر ګمان وکړو په مور یې د خرې ګمان وکړو چې خر او خره خلاصوم دغه جل به ورسره کوم ته ورته خر ښکارې دی مور ورته خره ښکارې دغه لوبې درسره وکړو زموږ حضرت شیخ شهید مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه تاسو به نوم اورېدلي کوټې ته به ډېر راته هغه فرمایله هغه خطبات حسن هغې کې دا واقع هم شته زموږ پېښور علاقه کې پېښور یونیورسټۍ کې یو سړي زوی داخل کړی په یونیورسټۍ کې سبق دپاره لکه ستاسو چې دلته بلوچستان یونیورسټي دی دا پلار خو یې بوډا سپین ږیری و پټکي په خوا به خلکو ستاسو هم پټکي وهل زموږ مشرانو هم پټکي وهل او جامې هم خیرنې خچنې داسې کګړې وړې نو د پلار د زوی ملاقات د یونیورسټۍ ته لاړ ملاقات ته لاړ هغه هاسټل ته ورغی هغه زوی پرې وشرمېده چې خدای دې پلار جامو ته مې وګوره پټکې بیل وهلې دي سپلی هم شلېدلې دي او دا هلکان زما دا رومیټیان دا به څه وایي چې دا د پلار ستاسې پلار د جامې سمې صفا نشته زوی هم چې ته بعضې وخت کې بیا نشه پکې پیدا شي نو هغه هلکانو ورته وي ملګرو وایي دا بابا څوک دی نو زوی یې ورته وي دا زمونږ د میخو مزدور دی غوا میخې راله سره وي نو میخې مونږ خو دلته خو میخې نشته خو دلته نشته تورې غټې غټې میخې ګامیش دا زمونږ د ګامیش د میخو او د غواو مزدور دی نو هغه چې دا زوی یې لاړ چې ته چې پاڼې برابرول نو د بابا نه هغه هلکانو تپوس وکړي بابا دا هلک دې څه دی وایي دا مې زوی دی رالم چې وبه وینم یاد شوی مې دی لږې روپۍ مې ورته وړي دا به مله ورکوم ګوره هغه عقل نه زده کړی دین یې نه زده کړی ګنې داسې به یې چېرته نه ویلې پلار له به یې ټنډه ښکل کړې وه پلار له به یې لاسونه ښکل کړي چپ کړې به وایي دا مې زارې زوی دی وایي خو وایي چې دا زمونږ د غواو میخو مزدور دی وایي دې ټیک وایي دې ټیک وایي د مور ګامیش ته میخه ده او زه د هغې هغه میړه یم سنډا موږ ته سنډا وایو
د میخې زوج ته د میخې میړه ته سنډا وایي نو مورې میخه د ګامې شو زه سنډه یم ټیک وایي نو دا نه را پیدا شوی دی بنیادي خبره دا ده د مارو د بچو ښه تربیت وکړئ بچو نه عالمان جوړ کړئ بچو نه عالمان او حافظان جوړ کړئ قسم دی د خدای په نیز به ستاسو نه بهترین مخلوق به بل څوک نه او قبر کې د نه الله تپوس وکړي او قبر کې یو بزرګ دی ذوالنون مصري رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی او عالم هم وګورئ یو شاګرد دی هغه په خوب کې ولید ورته وی حضرت الله د سره څوک او دا ذوالنون مصري به وي د قیامت د میدان نه نه یریږم خو د قبر نه ډېر یریږم واقعي حضرت عثمان رضی الله عنه به هم د قبر د نه یریده چې به قبر ته کېناست دومره به یې وژړل چې دا اوښکې به یې په دا ږیره باندې راوبهېدلې نو ذوالنون مصري به د قبر نه یریده ډېر زیات نو چې څنګه مړ شي یو مرید په خوب کې ولید ورته وی الله د سره څوک کړل ته خو به د قبر نه ډېر یریدې وی د قبر فرشتې چې راغلې نو ما ته یې وی چې ما ربک رب دې څوک دی ما دینک دین دې څه دی او من نبیک پیغمبر دې څوک دی وی ما ورته وی چې دا تپوسونه ما نه مه کوئ ما د ځان نه پس یو خپل بچی ښایسته ښکلی عالم پرېښی دی ما د ځان نه پس یو ښکلی بچی پرېښی دی عالم او حافظ او چې لومبې په ښه بده پوه شوی دی دا جوابونه هغه ته ما په غوږ کې ښودلي دي لومبې ما خپل بچي ته دا ښودلي دي دا ما نه نه یېرېږي ما هغه ته یې بچی ګورې دین اسلام دی ما هغه ته یې بچی ګورې زموږ رب الله دی ما هغه ته ویلي چې بچی زموږ پیغمبر محمد مصطفی دی صلی الله علیه وسلم دا درې جملې خو ما ته یادې دي ما خپل بچي ته ښودلې وی فرشتو وی چې موږ ته پته ده چې ته به هم دا جواب راکې وی الله را سره احسان د خپلو بچو به ډېر خیال ساتئ دین ورته وښایئ قرآن ورته وښایئ علم ورته وښایئ عالمانې کې چې ته قبر ته لاړ شي او قیامت ته لاړ شي او کوم بچی درنه عالم پاتې شي او کوم بچی درنه حافظ پاتې شي او کوم بچی درنه صالح او دیندار پاتې شو قسم دی الله به سره احسان معامله کوي انشاءالله او که بچی درنه بېدینه پاتې شي مونځ نه کوي بچی داسې پاتې شو چې هغه حرام خور دی حرام خوري کوي نو سزا به تعالی خدای درکوي ځکه رسول الله مبارک فرمایي کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیته زموږ امام محمد ابن حسن شیبانی رحمت الله علیه نه چې دا لوی سړی جوړ شوی دی خو پلار د وجې ده پلار بوته د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مجلس ته بوت کوچنی ورکوټ او ډېر زیات ښایسته او ښکلې او مزېدار ډولې نو ښایسته نو چې پلار بوته د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مجلس ته وي دته علم وښایه نو دې ښکلی امام صاحب پرې ویارې دې خو امرت دی ویښتې نشته او ډېر خوبصورت جمیل حسین دی هسې نه څه فتنه ترې جوړه نه شي نو وی دې بوځه او په ده باندې قرآن یاد کا پلار ته یې ورته وویل چې دې کله قرآن یاد کړي نو هغې پورې به بیا په دې مخ باندې ږیره راغلي ږیره به یې غټه شوي نو فتنه به ته بیا نه جوړوي اووه ورځې پس پوره اووه ورځې پس یو هفته پس پلار بیا راوسته امام ابو حنیفه سره کېناو رحمت الله علیه وی دته څه شروع که چې علم وکړي وی بابا تا ته ما نه وي چې قرآن پې یاد کا وی قرآن یاد کړ اووه ورځې کې محمد ابن حسن شیبانی قرآن شریف یاد کړی بیا امام صاحب ځان سره دیره کړ نو خدای پاک ته ښکلی عالم جوړ کړ داسې عالم ته خدای پاک جوړ کړ داسې عالم چې په مخ د ځمکه د ده په شان په دغه زمانه کې عالم بل نه امام ابو یوسف خو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مشر شاګرد او ډېر لوی عالم خو کوم کار چې خدای د امام محمد نه اخیستی دا د هغه نه نه بله کتابونه او د امام صاحب رحمت الله علیه مخرج مسائل هغه جمع کړل امام شافعي رحمت الله علیه وی ما نه که شافعي جوړ شوی د امام محمد ابن حسن شیباني د برکت نه جوړ شوی دا د پلار
تربیت و چې خدای پاک پلار بوته نو د ماورونو تاسو ته زما دا نصیحت دی چې خپلو بچو باندې قرآن زده کړئ قاریان یې کړئ او خپل بچي حافظان کې او خپل بچي عالمان کې او په ډوډۍ به سوچ نه کوئ زموږ ایمان دا دی چې رزق د خدای په لاس کې دی عام خلک هم دا ټکي وایي یاره که په دې بچي علم وکړم ملا صاحب چې ډوډۍ به د کم ځای نه وي که دا بچی حافظ کم ډوډۍ به د کم ځای نه وي غټ تاجر به یې کم او د سکول او د کالج سبق د یونیورسټۍ به پې ووایم غټ افسر به ترېنه جوړ کړمه نو ډوډۍ به ډېره وي ډوډۍ د چا لاس کې جواب لږ راکوئ د دا وروستو برګرو نه شوق سره تپوس کوم روټۍ د چا لاس کې را لږ شوق سره ووایې رزق چا سره دی داسې نه پوره جواب راکوئ رزق چا سره دی جون چا سره دی مال چا سره دی خبره خلاص سره هغه الله چې هغه سپوله ورکوي روزي او خنزیرانو له روزي ورکوي او کافرانو له روزي ورکوي نو موږ له به خدای روزي نه راکوي مولیانو له خدای روزي ورکوي حافظ او عالم او قاري له به خدای روزي ورکوي نو زما ورونو په بچو علم وکړئ بچي عالمان کې او بچي حافظان کې او بچي دینداره کې بس یو اخیری خبره درته کوم غالبا بیا د مانځه وخت ټیم خو برابر ها زمونږ د دین په امامانو کې یو لوی عالم تېر شوی دی امام مالک رحمت الله علیه دته به امام دار الهجره وی امام دار الهجره وی ورته لږ قریب قریب کې نه شاته مرګرو ته غالبا چې ځای نشته یا داسې دننه جومات کې به ځای وي مسجد کې ها لږ ملګري شاته غالبا چې ځای به نه وي نو دا د ملګرو له لږ لار ورکړئ جومات کې کښېنئ خیر دی ښه شاته زه وینم چې ځای نشته او ملګري را روان دي نو لږ تاسو ځای ورکړئ دې ملګرو ته نور ملګري اطمینان سره ما ته متوجه شي ما ته متوجه شي امام مالک رحمت الله علیه زمونږ د دین په امامانو کې امام هغې ته وایي زمونږ د دین ائمه چا چې د قرآن و سنت نه مسایل ایستلي لکه زمونږ حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دارنګې زمونږ حضرت امام مالک رحمت الله علیه هم ماشاءالله بس وشو کار وشو ښه تاسو را دې خوا شئ دقسې ماشاءالله اوس تاسو ملګري لږ نږدې شئ شاته ملګري لږ نږدې شئ شاته بس جزاکم الله ماشاءالله دا چې شاته جمعې ورځ ده که نه تفصحوا فی المجالس دا سنت دی ښه ماشاءالله بس اوس کښېنئ خپلو ځایانو باندې کښېنئ ماشاءالله شاته ملګري لږ راروان دي شي لږ راروان دي شي ماشاءالله بس اوس کښېنئ اطمینان نو امام مالک رحمت الله علیه امام دار الهجره دی په مدینه منوره کې به د حدیثو درس کاو او نو مبارک انسانو په حدیثو درس به کم ځای کاو چې کم ځای به حضرت عبدالله بن مسعود ګدۍ پرته وه هغه ځای به د حدیثو درس کاو او عبدالله بن مسعود رضی الله عنه به کم ځای درس کاو چې کوم ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به اعتکاف ته کېناستېده هلته یو ستنده اوس هم شته بله یې په شین خط لیکلي دي اسطوانة السریر دا ډېر برکت ځای دی فی روضة من ریاض الجنه نن سبا چې خلک ریاض الجنت ورته وایي اوس پکې د 2 رکعاتو نفلو موقع نه میلاویږي نو حضرت امام مالک صاحب لګیا دی د حدیثو درس کوي یو سړی راغی او دې سړي راتلو سره د خلکو په اوږو قدمونه واغېستل او امام مالک له مخې لرات حالانکې د مارونو په شریعت کې دا منع دي ښه د خلکو په اوږو به قدم بالکل نه اړئ په ترمذي شریف کې حدیث دی من تخطى رقاب الناس فقد اتخذ جسرا الى جهنم که چا د خلکو په اوږو قدمان واغېستل د جهنم ته ځان یو لاره جوړه کړه ځکه بل مسلمان ته ضرر هم رسېږي تکلیف هم بل مسلمان ته رسېږي او دا کبر هم دی دا ګناه نو د خلکو په اوږو یې قدمونه واغېستل او مخکې راغی او چې راغی امام مالک ته وایي وی صاحب دا درس دی بند کړه درس یې پرې بند کړه وی را ولاړ شو ځان ته یې ولاړ کړه
او ورته رغاړه ورته او په دې تندي باندې په دې ټنډه چپ کدا دې خپل خلک هم حیران دي چې خدای پاک دا لیونی دی که روغ دی د حدیثو درس یې بند کو داسې نیغ راغی او مجلس ته امام مالک یې په درس بند کو پیسه ورته رغاړه ورته یې څه وکړل امام مالک صاحب ورته ویې لکه ته لیونی که روغ دی وی صاحب زه خو روغ یم وی دا دې څه وکړل په ما د حدیثو درس بند کړ حالانکې زما ورونو دا بېادبي ده چې کله هم د حدیثو درس شروع وي نو زمونږ استادان درس جاري ساتي بندی نه دا خو تا د حدیثو بېادبي وکړه درس دې راباندې بند کړ یو بل د خلکو په سټونو باندې په اوږو دې قدمان راواغېستل دا دې بله ګناه وګټله او دریم زه دې راپاڅولم او ځان ته دې راته رغاړه باسلم او په دې ټنډه په دې تندي دې چپ کړم څه چل شوی سړی ورته وي صاحب دا غلطۍ مې وکړې خو د یو حرس ته لاسه وی بېګا مې خوب لیده وی دقسې تا د حدیثو درس کا او دی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جومات ته مسجد نبوي ته تشریف راوړه او ملګري ورسره وی چې راننوت نو فورا یې تپوس وکړه ای د مالک ابن انس صاحب مالک ابن انس څه شو وی چې ورته وی چې صاحب هغه د ناستې مخامخ ستا په ګدۍ او د حدیثو درس کوي وی حضور پاک فرمایل ادعوه لی ما لی راوغواړئ وی تا ته چا وی چې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړی دی هغې دې غواړئ وی ته پاسېدې خو ترعد فرائصک وی دا ولیدې داسې رپېدل دا ولیدې داسې رپېدل یریدې وی حضور پاک مبارک درته فرمایل چې مه یریږه او ځان ته یې رانږدې کړې او راته رغاړه یې باسلې او په دا تندي باندې چپ کړې دلته یې ښکل کړې ګوره وی زه راپاڅېدم وی ما وی چې خدایه کله به د امام مالک دغه سینې نه ځان رسوم چې بېګا حضور پاک مبارک ورپورې خپله سینه مګنې ده او دا تندې دا به خدایه کله ښکلوم چپ کوم به په دې به د خپلې شونډې کله یې ګدم چې رسول الله مبارک په بېګا خپلې شونډې مبارکې ایښودې وی د دې حرص ته وجې نه مې دا غلطي وکړه دا څلور غلطۍ به د دې حرص ته وجې نه وکړې او زما وروڼو تاسو خپله سوچ وکړئ د عالم قدر درته معلوم شي حضور پاک مبارک که ځان ته راغاړه باسي نو ملا صاحب راغاړه باسي او که ښکلی یې نو ملا صاحب ښکلی او دا ولې ګوره رسول الله مبارک صلی راغلی دی د هغه مقصد څه دی قرآن او سنت حکمت خلکو ته رسول او دا ذمهداري نن ملا صاحب په لاس کې اخیستې دی که علما خدمت ونه کړي قرآن به دغسې معطل پاتې شي که مدرسې نی بالفرض او مدرسو کې د قرآن خدمت ونه شي بیا به وروستو خلک څه کوي قسم دې زه ازبکستان ته تللی هلته کې داسې خلک دي چې کلمه نه ورځي مونځ نه ورځي هېڅ ته نه دي خبر خواران مولیان یې نه دي مولیان د ازبکستان د هغې ګیرې نشته هغې په پتلون کې ګرځي او ښځې په پتلونانو کې ګرځي او زه بازار کې روان وم اکثر ډېر بد حال دی هلته بازار کې روان وم چې کوم مسلماني نو هغې السلام علیکم نه وایي پېژني نه هغې رحمت خلکو ته وایي یو ښځه او بوډۍ څه سودی خرڅوله په ګاډۍ باندې نو ما ته یې رحمت وی خنده نو زه ورسره ودرېدم ترجمان را سره و مې تپوس ته وکړه چې ته مسلمان یې هغې وی زه مسلمان یم مې قرآن شریف درځي وی نه اوهو مې مونځ نه خندلې وی مونځ هم نه راځي مې کلمې شهادت ووایه هغه هم نه ورتله هېڅ نه غریبانان نه دي خبر نه مونځ ورځي نه کلمه ورځي او مسلمانان دا ولې زما وروڼو دا د روس انقلاب راغی هغه انقلاب سره مدرسې بندې شي مولیان یې مړه کړل هغه انقلاب سره قاریان مړه کړل اوس خو د روس انقلاب ختم شو ازادي ورکړه خلکو ته پته چې زما نیکه مسلمان و زما نیا مسلمانه وه نو هغه خپل دین یې من حیث القوم خپل کړی دی لیکن قسم دی که هېڅ وله ورځي هېڅ ته نه دي خبر خواره
دا چې زمونږ دلته دا ستاسو ښایسته ګیرې دي او دا ښکلې عقیده ده او دا اعمال او اخلاق دي او دا منځونه کوي روجې نیسي قسم په خدای را دی د مدرسو او د دې دین او د دې علماو برکت دی ګوره حاجي صاحب محمد داود ډېر زیات ښه سړی دی الحمدلله ما خو لومړی ملاقات ورسره وشو زما یو بل دوست دی د هغه نوم حاجي محمد داود صاحب هم راسره راغلی دی خو حاجي صاحب ډېر ښه سړی ولې چې ما واورېدل چې دې څومره د مدرسې خدمت کوي د ده برکت نه خدای پاک څومره ګڼ شمېره هلکان نن حافظان جوړ کړل او چا قرآن په ناظره باندې زده کړ دا د دې د خدای شکر ادا کړي چې شکر الحمدلله چې زما زړه کې د دین مینه واچوله دې د خدای شکر ادا کړي چې شکر دی چې زما په زړه کې د قرآن محبت خدای پاک واچو ډېر سرمایهدار او تاجران شته خدای شته که جومات مدرسه پیژني دین سره هیڅ تعلق نشته د ټولو تاجرانو دوستانو ته وایم چې خدای لپاره تاسو په خپل مال کې د دین حصې وکړئ د علماو حصې پکې وکړئ طالبانو باندې خپل مالونه خرج کړئ په عالمانو خرج کړئ په مدرسو خرج کړئ په قرآن خرج کړئ د پیغمبر په سنت خپل خرج کړئ د دې بدل به خدای دنیا کې هم درکوي آخرت کې به هم درکوي انشاءالله او د بدل په تمه کېږي ما دا مو چې مالا خدای بدل درکوي به خدای غیرتي بادشاه دی لیکن د هغې په تمه کېږي ما دا سوچ وکړئ چې د خدای قرآن ورسېږي مخلوق ته او د الله د قرآن خدمت وشي او د پیغمبر د دین او د احادیثو مدرسې خدمت وشي او طالبان ډېر جوړ شي او عالمان ډېر جوړ شي دا سوچ او فکر وکړئ نو دا دی ګوره حضور پاک ولې امام مالک راغاړه باسي او ښکلی یې ورته پته چې زما مشن خو د په لاس کې نیولی دی د قرآن او سنت خدمت خو دی کوي د دین خدمت خو دی کوي چې دا هغه سړي دا خبره وکړه امام مالک ورته څه وایي وی بچې دا خبره خو ما پټه کړې وه خو چې تا وکړه نو زما هم واوره وی چې دا کله نه د حضور پاک مبارک د احادیثو خدمت ته ناست یم نو په ما داسې شپه نه ده تېره شوې چې په دغه کیفیت پرې د رسول الله مبارک سره ملاقات نه ده شوې دا د خدای فضل زما وروڼو وخت د مانځه تقریبا نږدې دی نو زه په دې خبرو اکتفا کوم